د خپل طرفه معافي غواړم که زموږ د کارکونانو ته داسې زغلطي شوي چې د چا دلازاري به شوي دوی ته د معافۍ اعلان کړو چې مشر په کوټه کې ناست وو چا باندې عمل نه کوو. اوس دومره ماشوم راپاسي پلار ته وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم. ځینې کې خفه کېږي. د انا مسله جوړول نه دي پکار، برداشت ډیولپ کول پکار دي. کوزدر تیمرګره کې 15 اپریل د شپې پی ټ آی کارکونانو لخوا د جی او آی په مدرسه حمله په نتیجه کې د دواړه فریقانو ترمنځ پیدا شوی تاو تریخوالي خاتمات د جرګې په کوششونو په صلح کې بدل شوی دا. په دې سلسله کې تیمرګره کې په متاثره مدرسه کې د ویدرنې جرګې تابع وشو چې پکې د کوزدر پولیس انتظامیه په شمول سیاسي سماجی وکیلانو علماء کرامو سره عام ولس په ګڼ شمیر کې شرکت کړو. جرګه کې د پی ټ آی کوزدر جنرال سیکریټري ملک عدنان د جی او آی د متاثره کارکونانو په شمول ټول پارټای نه د خپل کارکونانو په بد عمل معافي وغوښته. زموږ د کارکونانو ته داسې زغلطي شوي چې د چا دلازاري به شوي نو بیا موږ د خپل طرفه د خپل پاکستان تحریک انصاف د طرفه د هغه ټولو خلکو نه معذرت غواړو او انشاءالله روان وخت چې دی هغه به دا ثابته کړي چې موږ څونه امن والا خلک یو، موږ په دې علاقه څونه امن غواړو، د علاقې د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره څونه کار کوو. په جواب کې د مدرسې محتمم او خطیب فیل احمد او جی او آی کوزدر امیر سراج الدین د معافی اعلان وکړو. کم شوی نه دی او نه څوک زیات شوی دی. الله لوی دی، کور لوی دی. نن د هغه لویۍ زما د مشرانو هغه لویي ثابته کړه راغلي دي چې او جومات به ګټي. کم اساتذه چې دي او کم چې دا مفتي صاحب ناست دی د ده او د سنت رسول چې کومه بې ادبي او ګستاخي شوې او دغه شان د دې الله د دې کور کومه بې حرمتي شوې وه په دې درې واړو پوینټس باندې زه کل عام د خپل ادارې د طرف نه د معافۍ اعلان کوم. زه په حیثیت د جمعیت علماء اسلام زلدي امیر د خپل طرفه دین چې کوم د معافۍ درخواست کړی هغه او بیا زموږ کوم مشران راغلي زموږ قومي مشران د انتظامي مشران زه د دې دغه درخواست نو قبلوم او دیو ته معافۍ اعلان کوم. جرګې ته د وینا په وخت د جرګې مشر صاحبزاده محمد یعقوب خان، کوزدر ایس پی انویسټیګیشن مشتاق خان، ایډیشنل ډیپټي کمشنر عبدالولي خان او امینشتل پارټای مرکزی نائب صدر حسین شاه خان یوسفزئی، جماعت اسلامی کوزدر امیر اعزاز الملک افکاری، پیپل پارټای کوزدر صدر نوزاده محمود زیب مسلم لیگ، جاوید اختر تاجک، ارشد خان، وکیلانو پخوانی صدر جان بادر وکیل او نورو پروغه جوړ کولو د دواړو فریقانو شکریا ادا کړه او دوی ته مبارکي ورکړه. وینا کوونکو د هغه خلکو د کردار ستاینه هم وکړه چې په دې روغه کې خپل کوششونه کړي وو. وینا کوونکو د راتلونکي وخت لپاره په سیاسي جلسو کې د مخالفو ډلو په مشرانو پسې سپکو سپورو ویلو مخنیوي لپاره د یو دستاویز منظوري هم ورکړه کوم چې د جی او آی د مشرانو لخوا لیکل شوی وو. سیاست کې دا انتهایی مهذب لفظ دی او دا یو مهذب کار دی. الله تعالی دې د سیاست په تقاضاګانو باندې موږ پوه کړي چې هغې تقاضاګانو مطابق موږ خپل سیاسي دا عمل، خپل ژوند، خپل معاشرتي ژوند او خپل ټول معاشي ژوند د ژوند هر اړخ هغه په دغه طریقه باندې تېر کړو کوم چې الله تعالی موږ ته فرمایي. چې کوم دی کله چې دا داسې طریقې کوم چې دا زموږ د جلسې او جلوس او دا تقاریر چې کوم دی کېږي دې کې کوډ اف کنډکټ پکار دی ټوټل وایي ګوره د زبان کې چې کوم دی هغه تاثیر وي نو یو سړی تعریف وکړي هغه خوشحالېږي ټول سړی ته قضیې کوي او خفه کېږي. نو دا چې کوم دی زموږ اسلام څه موږ ته وایي نو هغې په دغه باندې موږ په خپل ګریبان کې وګورو او زموږ پیغمبر علیه السلام چې کوم دی پوره زندګي موږ دپاره چې کوم دی هغه یو رول ماډل دی هغې ته وګورو هغه مو مطالعه وکړو. بدقسمتی سے زمونږ په سوسایټۍ کې عدم برداشت دومره ډیولپ شو، عدم برداشت چې مونږ په خپل کور کې خپل ورور هم اوس نه برداشت کوو. داسې نه که نه مولانا صاحب ووایي داسې ده که نه ده داسې نه که کدي دا څه خبره ده چې لاندې دې ځای کې د پی ټي آی والا جلسه ده هغه وایي چې پی ټي آی والا زنده‌باد د باندې چې کوم دی نو دې ځای کې جمعیت علماء اسلام والا هغې دا وایي چې جمعیت علماء اسلام زنده‌باد. په دې باندې څه چل کېږي؟ په دې باندې زمونږ دا یو لاس کټ کېږي چې موږ ووایو چې یاره خیر دی زه ده ووایي چې زه زنده‌باد نو دا بل وایي چې زه نو موږ لاس کټ کېږي اپوز رانه کټ کېږي هېڅ هم نه کېږي. خو موږ یو د انا مسله جوړو د هر یو څیز نه د انا مسله جوړول نه دي پکار، برداشت ډیولپ کول پکار دي.
برداشت لون ته کې فساد کې راوستل پکار دي. موږ لارې پرېښې دي، موږ آداب پرېښې دي، موږ مشرۍ پرېښې دي، موږ پښتو پرېښې ده، موږ دین پرېښی دی، موږ غیرت پرېښی دی، موږ پښتو پرېښې ده، موږ ایمان پرېښی دی. ته فکر زورور وو هغه اوس را یاد کړئ دا سپین ږیري ناست دي زمونږ د مشرانو دا لارې وې چې موږ به د مشر په مخ کې حجامت ته څوک نشو کېناستی. دا مشران مې ناست دي، سپین ږیري ناست دي چې مشر په کوتره کې ناست وو چا به حجامت نه کوو. اوس دومره ماشوم راپاسي او پلار ته وایي ته نه پوهېږې زه پوهېږم ځکه چې دی په دې شي پوهېږي او پلار یې په دغه څیز نه پوهېږي. تر دې وخت به تاسو د خیر تمې کوئ. موږ سیاست کړی دی. اوس موږ د بله غوندې خبره ده، معافي غواړم په ډېر پاک ځای کې ولاړې. موږ بربنډې کنځلې په سټیج کوو، په مایک کې کوو، په جلسه کې کوو، په جلوس کې کوو، په ناربازو کې کوو او هر سړی د خپل سیاست صفایانې کوي. وایي زما سیاست داسې دی چې زه ډېره ټیک لاره غواړم. عزیزانو ستاسو وخت ډېر نه لرم. دا کوم څه چې شوي دي دا ټیک نه دي شوي. خو ګوره یو خبره درته کوم چې د هر څیز نه هغه برکت تللی دی. مشري کشري ختمه ده، عزت احترام ختم دی، د سپینې ږیرې او د تورې ږیرې تفاوت ختم دی، د بې ږیرې او د ږیرې تفاوت ختم دی. عزیزانو حتی ډېر په احترام سره د تورسرې د پړونې او د اورکۍ پر عزت او احترام ختم دی. موږ د هر څه په سین ورله وکړي او ځکه زموږ دا حال دی چې دا ژوند داسې تېرول غواړي چې موږ ووایو چې الله تعالی موږ هر ځای کې ویني. دا ډېره د پوهې او د علم خبره نه ده او زه د الله تعالی نه هر ځای یېرېږم. دا مخلوق چې کوم دی په دې به ختمه کړو چې هغه وایي چې زه حقوق العباد نه بخم، خپل درته بخم. که د خدای د مخلوق خدمت او د خدای د مخلوق سره ښېګڼه او د خدای د مخلوق سینې ته راجذبول هم شروع کړه، الله هم په سینه کې دی، دین هم په سینه کې دی، جنت هم په سینه کې دی. او که دا دیکه کول هم شروع کړه نو الله دې پکې خیر واچوي چې هغې ته نو کم قوم ځي نو د هغې ما ته پته نشي د خیر نو بیا تاسو خبرې لکه د دین د لارې ډېر خبرې. چې کومه ناخوشګوار واقعه راغلې وه هغې باندې ټول قوم د تشویش اظهار کړی او د خیر خلک په دې دین کې موجود دي نو هغه مسله خیر ته ورسوله. نو د ټولو قومي مشرانو په دې سلسله کې مشکور او شکرګزار. دا ډېره لویه واقعه وه، یوه لویه واقعه په دې ټول ملک کې او ټوله معاشره کې چې اکثر سیاست بدل شو د انتهایي د تشویش خبره ده. دا کار یې انبیاء او دا د صالحینو کار. ډکشنرۍ کې د سیاست وضاحت او معنی لیک اصلاح معاشره دا د ملک نظم و نسق په درست او ټیک انداز باندې چلول. او پخوا زمانه کې زړو زمانو کې به تعلیمونه به یې کم وو او په دې ایوان او پارلیمنټ کې به ډېر سنجیده خلک ناست وو، ډېر درانه خلک به ناست وو. دا جلسې به مخکې هم وې خو ډېرې درنې خبرې به یې کولې. په یو بل باندې به یې تنقید او اعتراض هم کاوه خو د دلیل په بنیاد باندې په شایسته ژبه به یې کاوه. او ډېر لوی فرق راغلی په دې یو څو کالو کې. دا ډېره لوی تشویش خبره ده. او د پارټو لیډرشپ د خپلو کارکنانو دپاره نمونه وي. د هغې هره خبره لاندې د هغې کارکنان فالو کوي. نو دې وجې نه موږ په دې باندې یو سوچ پکار دی چې تنقید به هم بغیر د اصلاح کوو، د دې معاشرې د اصلاح دپاره، د وطن د اصلاح دپاره. خار کړ دا زموږ او ستاسو دا دل دا خو چې په امن کې قایم دی نو په دې کې د مشرانو په حیثیت مجموعي او ډېر لوی کردار دی. او دا د ډنډې په زور باندې دا خلک سم نه دی، دا مذهبي خلک دی خود به خود د دې دل د روایاتو الحمدلله خیال ساتي. همیشه دپاره د انتظامیې سره هم تعاون کړی. دلته قومي جرګه هم د ټولو سیاسي پارټو د دې دپاره جوړه شوې چې موږ په یو میز باندې کښېنو، یو بل څه تبادله خیال وکړو، دا فاصلې زموږ په منځ کې ختم شي او د دې دل د ولس او د دې د امن دپاره مشترکه کوششونه وکړو. ځکه چې دا یو دل داسې دی که دا دل هم موږ او تاسو بچ کړو او دلته امني دلته خوشحالي نو دا زموږ او ستاسو مشترکه خوشحالي ده. او زه د پي ټي آی صدر او جنرال سیکرټري ته دغه ورکړم چې دوی هم ډېر زبردسته کار کړی چې دوی تللي وو هلته معافي غوښتې وه. هره غلطیانې چې دا چا نه کېږي
انسان آدم علیه السلام نه غلطي شوې ده د نورو صحابهو نه غلطي شوې دي نو چې کله ماتې وغواړي نو الله یې معاف کوي نو زما د مفتي صاحب نه د ټولو خلکو نه زه ډېر زیات مشکور یم او تاسو ټول شکریه ادا کوم چې دوی نن دا کار وکړو. یاد دی وی چې په 10 اپریل د مرګره ګرګړی چوک کې د پی ټی آی مشتعل کارکونانو لخوا دغلته موجود جی وای په مدرسه حمله کړې و چې پکې د وزیر اعلی مشیر شفیع الله خان زوی کاشف کمال بلمبټ تحصیل نو منتخب چیرمن عاصم شعیب کوزدر پی ټی آی صدر ملک فواد په شمول و کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې ده. محمد اسرار خیبر نیوز ته مرګره کوزدر.